قول خبره کول معروف نرمه ومغفرة او مغفرت کول خیر ډیر بهتر دی من صدقتین د هغه صدقې نه یتبعها چې رستو وي د هغه صدقې نه اذن تکلیف دی. کې د یو سوالګری راغی او تا نه سوال وکړو چې ماله پیسې راکړه نو دا سوالګری به راټې نه خو د پیسې د سره نه نو ورس به ما معاف که نشته را سره ښکلې خبره ده. نو الله وایي دا نرمه خبره د هغې صدقې نه بهتره ده چې ته اوس وروستو پسې سوالګري ولټې. مثال په طور یو کس راغی زمونږ نه سوال وکړو او 15 روپۍ وله مونږ ورکړي او وروسته ودي چې دومره غټ سټ دې نیولي دی ته سوال کوې نو هغه دی نو دا صدقه مه ورکوه. د صدقې ورکولو نه دا نرمه خبره کول بهتر دي چې ته ورته ووایې چې بس ما معاف کړه او که نه تا ورټو دغه سوالګري نو تا چې کومه پیسې ورکړي دي پیسې نو دغه پیسې دې هم ضایع شولې بس دا ختمې شوې د دې ثواب ختم شو. او که ته خامخا د سوالګري پوهه کول غواړې چې دی ښه غټ کټ دی او بیا هم سوال کوي نو پیسې ولله مه ورکوه ډومبې سیټ ته که د خلکو نه او په طریقه ښکلې طریقې سره د اخلاقو په دایره کې دننه پوهه کړه چې یاره ته خو ګوره ښه برابرې ځاله مزدوري کول شروع کړه وروسته وله بیا پیسې ورکړه. نو که ډومبې دې پیسې ورکړې او بیا دې دې ورټو نو دا هر څه دې ختم شو. ځکه دا سوالګري چې راشي زموږ عام طور سوالګري د الله نوم اخلي الله د الله په نوم باندې مال سره کوي نو د الله د نوم قدر کول. دلته یو سوالګري به راتلو خو هغه له سوال چلم نه ورتلو نو هغه به دا ور دومره په تیزه باندې وو که نه او خدای وبخوي خو دا وسه کېږي وي راوړه خو سم په زور باندې به یو ورځ مې زما مور راودې هېره خدای دې پوهه کړه مشر سړی و خدای دې پوهه کړه ته خو داسې ور ډبې راکړه تا چې هم باندې قرض پوري یو کم سے کم په نرمه لهجه باندې خو وایه که نو خو دا سوالګري د الله نوم اخلي د الله د نوم چې کوم دی تعظیم او قدر کول. په دې اړه د پنجابیان نه دي یقین وکړه ایګو پیسې نه ورکړي خو دومره په عاجزۍ ورته بس معاف کړه بس مونږ معاف کړه رټي نه زموږ پښتانه اکثر خلک رټي رټل نه دي په کار. سوالګري یو سوالګري راغی او یو کور کې یو ښځې او خاوند نوي نکاح کړی او د واده تازه ورځې وي د سوالګري اواز وکړو خدای وبخه د الله په نوم باندې سره وړی. دا زنانه ډېرې نرم دلې وي هغې دغه سالن نه څه په کاسه وغیره کې واچوه ډوډۍ هم ځان سره راواغسته سوالګري یې راوړه دا خاوند یې پسې پاسېد د لاس نه وله شکور هم واغستو کاسه هم واغست ورته دا څه کوي دا سوالګري له وړم دا ستا مال دی که زما مال دی زما په مال باندې ځانه سخي ارسله خان لور جوړی هغه شکور یې هم واغستو کاسه یې هم واغست او دې لړو هغه سوالګري په ور کې ولاړو وي څه کوې هغه ورته وي وږي شوی یم د الله په نوم څه غواړم د څپېړه اوچته کړله او سوالګري له یې راپرېښود. سوالګري لاړو او الله رب العزت خو ډېر لوی ذات دی الله سره ډېر شته دی خو اندېر ورسره نشته دی. الله انسان ته مهلت ورکوي حلیم ذات دی مهلت ورکوي فورا سړی نه رانیسي خو دا خبره نه ده چې سړی به ګناه کوي ظلم به کوي او د ده په زړه کې به دی چې الله ما ایني نه یا د الله ما ته خیال نه دی نو بس دا سړی خو لاړو په دې سړي باندې الله پاک جل جلاله نیستي مسلط کړه ورو ورو د سړی غریب کېدو دې حد ته راورسېدو چې د ده بیا دومره وس نه و چې د خپله ښځه یې پاللې وي خپل بچي پاللې وي ښځې ته یې طلاق ورکړو طلاق یې ښځې ته ورکړو ښځې یو بل ځای کې ځان له څه وخت پس واده وکړو او د دې ښځې د واده ړومبۍ یا دویمه یا درېیمه شپه ده خو د واده تازه شپې دي او دوی هم ځان له ښځې او خاوند ځان له د هغه وخت مناسب ښکلې خوراک پوخ کړی دی ناست په دې کې یو سوالګري راغی د ماښام ټیم دی ور یې وټپو وي د الله په نوم باندې سره وړی بس د ښځې چې کوم دی د دې د دویم خاوند چې کوم دی د وروستنې د دې ښځې له کاسه ورکړه ورله شکور ورکړو د هر څه اوس سوالګري د الله په نوم باندې دا ښځه چې دروازې ته راورسېدله او د سوالګري له څنګه د کاسه او د شکور ورکړو د ښځه چیغه ووهله بېهوشه پرېوته د خاوند یې د دننې نه رامنډې کړې چې کېدای شي دې ښځې ته مې د سړي چې ته لاس اچولي چې دا کله په وش کې راغله دې ښځې نه یې تپوس وکړي دا څه چل وشو هغې ورته هېڅ چل نه دی شوي نه ما ته به وایي هغې بس دا زما د راز خبره تا ته نشم ویلی خو به هر حال دې خاوند مجبوره کړی ما ته به خامخا دا خبره کوي د سړي تا له لاس در وړو که څه چل یې سره وکړو هغه ښځه ورته وي داسې کار دی دا زما خاوند او دې ډېر زیات مالدار و وي دغه شان یو سوالګري راغلی و ده په څپېړه باندې ووو زموږ د واده شپه وه او د هغې نه پس په ده باندې الله پاک نیستي مسلط کړه ورو ورو غریب کېدو وي دې حد له دې راورسېدو چې اخره کې بیا زما د ساتنې سمینو نو ما ته طلاق راکړو وي ما اوس بل واده وکړو دا زما هغه خاوند دی چې ده سره ډېرې پیسې وي او ډېر مالدار و اوس راغلی دی سوال ته ناست سوال کوي دې سړي ورته تا ته پته شته دی
دغه سوالګر چې په سپېړه باندې والو نو هغه څوک و؟ پته نشته. وي هغه زه درغلی وم، زه سوالګر یم او ما سوال کړی دې سړي زه په سپېړه باندې والم. وي الله د ده نه مال واغستو او الله مال راکړو. نو سوالګري وي رټی مو، که سوال ورکولی شي که نه شي ورکولی، خو سوالګري به رټی نه. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې قول معروف، نرمه خبره کول، و مغفرت او مغفرت کول، بخنه کول، بخنه دې وغواړه چې بس ما سره څه نشته دي، خیر دا ډېر بهتر دی من صدقه د هغې صدقې نه، د هغې خیرات نه، یتبعها چې وروستو د هغې نه اذن تکلیف، پیسې دې وله ورکړې خو ودې راټو، نو دغه صدقه دې چې کوم دی لوړه لاله د دې ته الله پاک ثواب نه درکړي. والله الله تعالی غنی بې پروا دی، بې حاجته دی. الله پاک حاجت نشته چې سوالګري له پیسې ورکړي وروستو یې رټئ. نو ستا د دې پیسو الله ته حاجت نشته، هغه بې پروا دی. حلیم او بردباره دی. که تا دا سوالګري ورټو او تا ته فورا الله پاک ته فورا راونیسلې، تا ته فورا سزا در نه کړله، نو الله پاک حلیم دی، په سزا ورکولو کې الله پاک مهلت ورکوي، فورا سړی نه رانیسي.